نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په برکت باندې قرباني غوښه مونږ ته پاتې کیږي او گویا نبی علیہ السلام وایي که دا قرباني دا غوښه ټول پټونه په خپله خوري یو تیکه بل چاله نه ورکوي نو هم ستا دپاره جایز دي ټول څوک سره سبحان الله دا د نبی علیہ السلام برکت دی تاسو به د علماو نه خطیبانو نه امامانو نه اورېدلي چې قرباني دا د ابراهیم علیه السلام مبارک سنت دی خو زه دا خبره کوم چې قرباني د دې شروع چې کله نه دنیا شروع شوې ده د آدم علیه السلام نه واله تر قیامت د سبا پورې دا قرباني شروع شوې ده او چلیږي به بعضې علما کرام وایي چې نه قرباني دا د ابراهیم خلیل الله نه شروع شوې ده خو زه وایم قرباني د آدم علیه السلام نه شروع شوې ده ځکه په هر امت کې قرباني وه لیکن د هغې ترتیب او طریقه جدا وه چې کله تاسو به اورېدلي چې آدم علیه السلام دنیا ته راکوز شو سریلنکا یو علاقه ده په هغې باندې او حوا علیه السلام راکوز شوه په جده باندې او د دې دواړو ملاقات وشو په عرفات باندې او په دغه عرفات د معرفت نه دی پیژنګلو ته وایي که څوک تلي هغې عرفات پیژني عرفات ته معرفات ځکه وایي چې دلته آدم علیه السلام او حوا علیه السلام دواړو یو بل پیژندلي دي ځکه ورته عرفات وایي بیا دې دواړو ښځه خاوند زمونږ آبا او زمونږ چې کومه مور ده هغې یو ځایوالی وکړه په مزدلفه کې مزدلفه حاجیانو ته به پته لګېږي مزدلفه علما کرام فرمایي چې د ازدلاف نه ده بمانه د نزدېکت ته وایي و دې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام نزدېکت وکړه په مزدلفه کې د شپې ځکه په اسمان کې هم د دې هلته ترتیب برابر و لیکن په جنت کې د توالد او تناسل چې کوم ترتیب دی د اولاد ترتیب نو الله تبارک وتعالی دنیا کې د اولاد ترتیب شروع کړ او ترتیب داسې و چې په هر کال به دوه ماشومان پیدا کېدل بعد خلکو دا خبرې هم کوي منګړت و یرجي سار به هم بچي کېده او ماښام به هم بچي کېده دا د ځان نه خبرې دي عبس خبرې دي ښه منګړت دا هغه مولیان کوي چې په دین باندې مطالعه دي و څنګه ترتیب چې زمونږ دی چې کال په کال به اولاد کېده خو فرق دا و چې هغه ټایم کې به د یو رحم نه دوه ماشومان کېدل په هر کال به دوه بچي کېدل او په هلک او جینۍ به کېدل په کم کال چې به هلک او جینۍ وشو خپلو کې به نکاح نه کېده د بل کال د جینۍ او د هلک سره به نکاح کېده ترتیب شروع شو تاسو به اورېدلي اوږده مسله د مختصر کومې د قابیل او حابیل په خور باندې جګړه شوه قابیل وی ما سره چې کومه خور پیدا شوې ده زه به د دې سره نکاح کوم الله وی دا تا باندې حرامه ده دا تا سره په یو رحم کې پیدا ده د حابیل سره چې کومه خور پیدا ده ستا به د هغې سره نکاح کي د نه منل وی ما ته دا فیصله د رب منظوره نه ده گویا آدم علیه السلام ورته که ته نه منې داسې کار وکړه چې قرباني وکړه وایي د قربانۍ ابتدا کېږي ښه بعد وایي د ابراهیم علیه السلام نه ما نه ورنه آدم علیه السلام ورته وایي قرباني وکړې نو حابیل چې و دا تابعدار و د پلارم و د الله هم تابعدار و موږ د ټول الله د والدینو او د خدای تابعدار کې ټول آمین حابیل به ګډې بیزې سرولې یو مضبوط سوره ګډې وکته په خپل مال کې وایي د الله په مال قربانوم نن خو الله دې معافي وکړي زه خو چې د الله په نوم ورکوم که نه تاسو ته پته لګېږي بیا ګورمه چې کوم مانه فالتو دی نو د خدای په نوم یې ورکوم نن الله دې معافي وکړي مخکې داسې موږ سره خوا کې دا تنور واله دی دې چې به روټۍ ورکوله نو سړه روټۍ به یې ورکوله طالبانو نه بیا چې زه پرې رالم دلته په ممبر باندې وایي چې کوم کس طالب له سړه روټۍ ورکړه نو دا مخ وله دا روټۍ وله ولې سوال کوي دا خو د الله دغه دی گویا د پیغمبر دغه دی دا اولاد دی ته د پیغمبر اولاد له سړه روټۍ ورکې دومره ستا ایمان گیا گزرا دی او الحمدلله چې ګل د ایمان جذبه پکې لکه چې پیدا شوې ده مانا طالبانو ته زما اواز رسیږي او طالبانو مولیانو ته دغه دی چا کمزور شی درکو ورته وا جیب کې کېده ورکه د الله په نام ورکه مضبوط شي ورکوا قرآن کې الله فرمای لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ناغله د سلوره مصیباره کې الله وي تاسو نیکی چې ما ته سشیر رسیږي انفاق کوي زما په لار کې مما تحبون ناغله چې کم شي ته محبوب دې ما رب له راکا دا نه چې ستانه فالتو شنو مال راکا خبره ته توجه کوئ ان شاء الله په دې مزید خبره کوم وای گویا حابیل پکې مضبوط ګډ وکړو د الله په دغه باندې قرباني کو او قابیل چې
د پلارم نافرمانو د الله هم نافرمانو هغه زمیدارو. اوس خبره ته توجه کوي. قرباني موږ نوم اورېدلی دی. موږ وایي قرباني چې ګډ را پرزول ته، چیلې را پرزول ته، غوا وایي میخه سنډه را پرزولو ته موږ قرباني وایو. نن د قربانۍ په معنی باندې ځان پوهېږه چې قرباني څه ته وایي. وایي هغه قابل چې و په غله کې کمزورې غله وکته چې بس هسې هم سوځي نو. پخوا به قربانۍ د قبلېدو دا نښه وه پخواني امتونو کې چې قرباني به کېښوده نو د اسمان نه به اور راغی او هغه اور به وسوځوله، اوچته به یې کړه نو دا به قبوله شوه. او د چا هغه چې به اور ونه سوځوله نو دا به قبوله نه شوه. اوس خو الحمدلله د آقای نامدار محمد عربي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په برکت باندې قرباني غوښه موږ ته پاتې کېږي. او گویا نبی علیہ السلام وایي که دا قرباني دا غوښه ټول پټونه په خپله خوري یو تیکه بل چاله نه ورکوي نو هم ستا دپاره جایز دي. ټول څوک سره سبحان الله وایي. دا د نبی علیہ السلام برکت دی. نو قابل یو سخا غوندې غله وکته بیکاره او هغې کېښوده، لیکن چې کله هغه ګډ را وپرځو الله تبارک وتعالی دغه ګډ وسوځو، هغې لمبه واغسته، هغه الله ته قبوله منظور شو زما محترمو. او د حابیل د قابل چې کومه سخا غله پاتې وه هغه قبوله نه شوه، لیکن هغه بیا هم فیصله نه منو ده. ما وی ابتدا د قربانۍ دا د آدم علیه السلام نه شوې ده. بیا فلسفه د قربانۍ ویم چې الله واجب کړه. بیا په مسلمانانو او امت محمدیه باندې تاسو ته به پته لګېږي د ابراهیم خلیل الله کله چې ابراهیم علیه السلام تاسو ته د هغه د مشکلاتو به پته لګېږي هغه چې څومره تکالیف برداشت کړي دي، څومره امتحانات پرې راغلي دي. د ټولو نه لوی امتحان دا دی چې د بت پرست په کور کې پیدا شو. پلار به بتونه جوړول